كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكاف 10 في رمضان كحجتين وعمرتين. زما محترم وقدرمن مسلمانانو، د روزې مبارکه میاشت او د مغفرت او د بخنې ساعات شروع دي. الله دې زموږ د ټولو بخنه نصیب کړي. مسائل د اعتکاف په باره کې بیان شروع د هغې مسایل شروع دي. اول خبره د اعتکاف ضروری دا ده چې کوم مسائل من بیان کړه د جمعات، نو جمعات مسائل دا د نارینه‌و دپاره دي. نو د زنانه‌و دپاره به په کور کې په یو کوټه کې یو طرف ته یو کمره کې یو طرف ته چې هغه پرده واچوي، دقه ګوټه او دغه د پردو دا ځای دا په شان د جومات دی. څنګه چې یو اعتکاف کوونکی د جومات یو ګوټ کې کېناستو او په ده باندې څومره احکامات جاری کېږي او کم کم حکم او کمه کمه مسله د ده مطابق ده چې بې ضرورته به د جومات نه وځي، دغه شان هغه زنانه چې هغه کور کې یو ګوټ کې کېناسته، نو دغه ګوټ د دې دپاره په شان د جومات شو. د دغې پردې د ځای نه به بغیر ضرورته بار نه وځي، خپل ضروري حاجت او دس کول شو وغیره د دغې دپاره دا وتلی شي، خو نور د کور څه کار دپاره د دغې ځای نه نشي وتلی. او د زنانه اعتکاف به ماتېږي بیمارۍ سره، نو بیماري راشي زنانه اعتکاف به ورسره ختمېږي. دا یو ضروري مسله وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې به هم اعتکاف ته کېناستې په یو ګوټ کې، نو چې کومې خویندې میندې دي هغې هم نیت وکړي، ځکه دا ډېر مبارک عمل دی. ډېر مبارک عمل دی. نو زنانه دې هم د اعتکاف نیت وکړي چې د خیره کور کې درې څلور زنانه دي، نو یو زنانه مونږه اعتکاف ته وباسو چې دا به کور کې اعتکاف ته کینی او د کور کارونه به خیر دی مونږ په خپل منځ کې بیا کوو، نو په دې به نورو زنانهو له الله هم اجر ورکړي او د دې به هم اعتکاف وشي، نو ډېر لوی ثواب دی. پیغمبر اسلام فرمایي چې اعتکاف د دې 10 ورځو شپو دا په شان د 2 حج او د 2 عمرو د ثواب دی. نو چې دا ثواب موږ حاصل کړو، نو زنانه ماشاءالله د نارینه‌و نه په هېڅ دغه کې کمې نه دي، نو چې دین په خپل کور کې په یو ګوټ کې اعتکاف نیت وکړي او کښېني او بې ضرورته د خپل ځای نه وبار نه وړي. بیا د اعتکاف دپاره مکروهات څه دي؟ نو یو اول مسله دا ده چې چپ چاپ ناسته، خو داسې چپ چاپ ناسته او خاموشه ناسته چې دی وایي چې د خاموشي او خاموش کېناستل د عبادت د انتها مکروهه ده. خو دی وایي د دې وجې خاموش یم، هسې نه چا سره جنګ وکړم، د خولې نه مې بد وځي ځکه خاموشه یم، نو دا خاموشي بیا عبادت ده.
او خرڅ اغستول او خرڅول دا په جماعت کې د اعتکاف کوونکو لپاره دا ممنوع دی. د اعتکاف کې بعضې کارونه هغه مباح دي چې هغه کول اعتکاف کوونکي له جایز دي. بعضې خبرې بعضې کارونه هغه اعتکاف کې چې کوم کس نارینه یا زنانه ناسته ده هغې کول جایز دي. هغه کم کارونه دي. نو اعتکاف ته چې کوم کس ناست دی هغه خوراک هم هغې ځای کې کولی شي، څښاک هم کولی شي، کېناستې هم هغې ځای کې شي او اوده کېدی هم شي، خوب هم وله درست دی. کوم اعتکاف کوونکی دی هغه خپل بچو سره ملاویږي، بچي وله خواله راځي، هغې سره خبرې اترې کوي، دا درست دي، جایز دي. اعتکاف ته یو کس دی، نارینه ده زنانه ده، بچو له څه اخلي او څوک بله څه راوړي د اعتکاف ځای ته او د خوښې دپاره یې هلته ګوري، نو دا ولې جایز دي. اعتکاف کې تیل لګولی شي، اخته یا ګیره ګمنځولی شي، خوشبو لګولی شي، دا ټولې خبرې اعتکاف کې جایز دي. نو اعتکاف کې عطر، خوشبو یا سپرے استعمال دا جایز دی. تیل لګول شي، دا ټول خبرې صحیح دي، نارینه دپاره هم او زنانه دپاره هم. حالت د اعتکاف کې دینی خبرې کول دا د باعث د ثواب دی او نور هم د خیر ذریعه ده. د نیکۍ خبرې کول د اعتکاف په حالت کې یو بنده دی هغه برید سموي یا خپل اخته سموي یا نوکان واړه کوي، نو دا جایز دی، ولا دا صحیح دی. د اعتکاف په حالت کې د اعتکاف بعضې آداب چې د هغې آدابو سره اعتکاف ډېره بهتره خبره ده. نو د اعتکاف دپاره چې دي کم کس چې اعتکاف ته کینې هغه له پکار دي چې د یو جوړې نه سیوا ځان سره ځان سره کپړې ډېرې ویسي، دا ډېره خبره ده اعتکاف ځای ته. او اعتکاف ته د جومات دننه حصه کې پاتې کېدل دا ډېره ښه خبره ده. او په اعتکاف کې دي آدابونه دا دي چې ښې خبرې دی کوي، چېرته د بدو خبرو ارتکاب ونه کړي، د هغې نه د ځان ساتي، اجتناب دی کوي. او اعتکاف د ټول نه بهتر دا دی چې جومات کې وشي. کم ځای کې خلک په یو کور کې منځونه کوي او پنځ وخته منځونه په کور کې کوي، نو کو هلته جومات نه او په دغه کور کې پنځه وخته مونځ کېږي، نو کو سړی دغلته کښېني نو امید دا دی چې الله پاک به له اجر ورکوي د دغه. یو جومات دی او هغه دوه چته دی یا درې چته دی، نو جومات کو دوه چته دی کو درې چته دی، ټول د جومات په حکم کې دی. نو کو یو بنده د اعتکاف ته کوي چې زه په دویم چت کې کښېنم، په درېیم کې کښېنم، نو کښېناستی شي. یا د دویم چت نه دی د لومړي نه دویم چت ته خېږي، نو هم ختلی شي. دې کې یو خبره ډېر ضروري ده چې د جومات کومې پړوۍ دي چې هغه د جومات په حدودو کې ختي، خو هغه چېرته وضوخانه یا د باترومونو سره خواته ختي، نو هغه بیا د جومات حد کې نه دي، بیا په دغه پړوو هغه چت ته نه شي ختلی، د اعتکاف یې خرابېږي. د جومات چې کوم دیوالونه دي نو دیوال ته ډډه والي شي، ځکه د جومات دا دیوالونه چې دي دا کومه چار دیوالي شي، نو دا د جومات په حکم
یو ارتکاب ته یو کس ناست دی د فرض لمونځ دپاره د واجب دپاره د سنت دپاره د نفلو دپاره د قرآن مجید د تلاوت دپاره د قضا منځونو دپاره د سجده تلاوت دپاره اودس کوي باروزي بلکل ټیک ته اودس کولی شي د یو معتکف دی کپړې بې لمازه شوې کپړې ورسره نشته نو د دغې د انځلو دپاره دی خواته ټوټوله بمبو خوا راتلي شي یا په خپله انځلي شي بلکل وتلی شي د ارتکاب کوونکي دپاره د اعمالو ډېر ضرورت دی ځکه چې کوم ارتکاب کوي کوم کس نو ارتکاب دا الله راضي کوي نو دا کافي وه او په دې مونږ عمل ارتکاب را روان دي د هغې دپاره فکر وکړو چې مونږ نیت کړو زنانو ته هم ترغیب ورکړو او نارینه هم انشاءالله ترغیب یو بل ته ورکوئ دې دپاره یو بل تیار کړو نو د روژې چې کوم مسایل او دغه هغه ختم شو او په دې زموږ ټول الله توفیق راکړي او موږ د دا باقي چې کومه روژه ده د رمضان مبارکه میاشت الله دې په خیر او عافیت سره او د خپلې رضا سبب وګرځوي او موږ نه دې پکې الله پاک نیک کارونه وکړي او نیک اعمال ورته موږ راوکړي نو د روژې مسایل هغه ختم شو بیا به انشاءالله موږ نور نه بیانو په لوډ سپیکر باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصر الفقراء والمساكين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الحكيم الدجال ومن فتنة المحيا والممات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لي